د بل ملګري سوال کړی دی چې د شک روجه څنګه ده. د دې موږ مخکې هم وضاحت کړو چې ګوره حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تصوموا حتی تروا الهلال، تر هغې به روجه نه نیسئ تر څو پورې چې تاسو میاشت نه ده لیدلې. هر سړی میاشت نه ویني، خو چې څه خلکو میاشت ولیده او تاله خبر راغی بس دا کافي ده، په دې باندې اختر او روجه کول پکار دي. خو د شک روجه چې یاره اندازه دا ده نن 29 شعبان دی مثال میاشت مې نه ده لیدلې خو شک مې دا دی چې روجه به وي، دا روجه کول ټیک نه دي. د شک په ورځ باندې به روجه نه نیسئ. ها که چېرې خبر راغی بیا نور خلک نه نیسي هم ته په هغې اعتماد وکړه، ته روجه ونیسه. ترمذی شریف کې باب دی باب ما جاء فی کراهیت صوم یوم شک. او د عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ روایت دی نبی علیہ السلام فرمائی من صام اليوم الذي شک فیه فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. وی څوک چې د شک پر ورځ باندې روجه نیسي دا د الله د پیغمبر د دین مخالفت دی. فلهذا 29 شعبان باندې به چې کله میاش ولیدې شوه نو تاسو به روجه نیسئ. که میاش ونه لیدې شوه فإن غم علیکم فاقدروا له، یا بل ځای کې وایي فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30، بیا د شعبان 10 ورځې پوره کا، بل ورځ باندې بیا یقیني روجه ده. نو د شک په ورځ باندې روجه نیول نه دي پکار، بلکې چې اطمینان نه وي نو اختلاف جوړول نه دي پکار، بیا روجه نه ده پکار. ها که چا میاشت لیدلې وي بېشکه بیا دې روجه ونیسلی شي. فبأي آلاء ربكما